ځکه نبی علیہ السلام فرمای زما اهل عیال چې په ورځ د قیامت باندې رابلل کېږي دغه د پلار نوم بناخستل کېږي هغه ته به دا ویل کېږي چې د محمد رسول الله خاندان دې د حشر میدان ته راشي د نبی علیہ السلام په نوم باندې برابر کېږي. یا د دین علاوه د حسنین و کریمین رضی الله تعالی عنهم یا د نبی علیہ السلام د خاندان د هغې ذکر د هغې محبت د هغې مینا دا زمونږ استاد د خلکو په ذهن باندې داسې یو خبره راغلې ده چې ګینې توبه نعوذ بالله دا د شیعګانو یو فعل دی او دا یاد ساتئ دا د آخر زمانې د علاماتو نه یو علامه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د اهل و عیال د هغې محبت به د خلکو د زړونو نه نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای امام احمد را نقل کړی دی امام حاکم مستدرک کې را نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی وی فاطمہ چې کومه ده مدغه منی دا زما د وجود حصہ ده یقبضنی ما قبضها چې څه شیخ فاطمه خفقی ما هغه شیخ خفقی بچ فاطمه خفوی زه خفایم او بیا فرمائی ویبسطنی ما بسطها چې فاطمه خوشاله زم خوشاله ما دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حال د خپل بچو سره د مینی او موږ تاسو وایو نبی علیہ السلام د خاندان سره مینه کول دا شیطوب دی دا کوم ایمان شو دا کوم د ایمان تل شو ډیر بیکار تل دا او به فرمای وان الانصاب یوم القیامه تنقطع غیر نسبی وسببی وسحری نبی علیہ السلام مبارک فرمای تمام رشتے په ورځ د قیامت منقطع وي د چا به هم دا نه پکارېږي چې دا د فلانی زوی دی د فلانی پلار دی د فلانی رور دی د فلانی سخر دی نبی علیہ السلام فرمای الا نسبی زمان نسب په ورځ د قیامت باندې پکار راځي زما بچی په ورځ د قیامت باندې زمان نسب په خپل لاسونو کې پیش کوي چې الہ العالمین موږ سره د رسول الله علیه السلام خاندان پروت دی نسب یو خاندان یو اهل بیت یو او به فرمایي چې وسببي زما سبب او زما رشتہ او زما تعلق دا به خلق پیش کوي په ورځ د قیامت د چا تعلق هم نه پیش کیږي نبی علیہ السلام فرمایي زما تعلق به پیش کیږي بیا فرمایي وسحری نبی علیہ السلام فرمایي زمان نسب دومره فائدہ مند دی چې زما کور ته چې د چا لور واده شوی دا او د هغوی اسلامي حالت دی د اسلام په حالت کې دی رسول الله علیه السلام فرمایي زما خرګنۍ به هم مانه فائدہ په ورځ د قیامت باندې اخلي د چا خاندان او د چا سرګنې د چا نه پیدا کړي په ورځ د قیامت هغه ورځ ده چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه رور د رور نه تختی پلار د پلار پلار د زوی نه تختی زوی د پلار نه تختی مور د زوی نه زوی د مور نه هغه ورځ ده او په هغه ورځ رسول الله علیه السلام فرمایي زما نسب زما سبب زما سحر زما رشتې دا به تمامي په کار راځي او الہ العالمین به د هغې په وجه باندې خلق بخي نو دا هغه جز دی او هغه حصہ ده چې رسول الله علیه السلام مبارک مخې ته موږ او تاسې ته ایښې ده او بیا فرمایي چې بل د دې روایت بل ځای کې یو حصہ کې فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي فاطمه بدعة مني او بیا نبی علیہ السلام فرمایي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کومه دا زما د وجود او زما د زړه یو حصہ ده او بیا فرمایي یریبنی ما یریبها چې څه شی دا شک کې چې هغه شی مام شک کې چې او به فرمایي یؤذینی ما عزاها چې څوک فاطمه رضی الله تعالی عنها ته خفقان رسي څه شی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ضرر او خفقان رسي ما ته ضرر او خفقان رسي ما ته ضرر او خفقان رسي نو دا هغه رشتہ ده چې دا رشتہ په ورځ د قیامت هم پکاري او دا زمونږ استاد د اهل سنت والجماعت د هغې عقیده ده د هغې بنیاد دی د هغې میدان دی د ودرېدلو که چېرته دغه میدان کې کوږوالی راشي د اهل سنت والجماعت د ودرېدو هیڅ مجاز پاتې نه شو هیڅ جواز پاتې نه شو انسان د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه پرېوځي بیا تر دې پورې خبرې کېږي چې بعض ټیم کې چې د نبی علیہ السلام د خاندان په بارک لا د هغې په صفاتو باندې بیان کې نو خلکو دا رافض دی د شیعتوب دی العیاذ بالله من ذلک ثم وثم او بل روایت کې ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام نے وورد یقول علی هذا المنبر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی په دې منبر د پاس رسول الله علیہ السلام فرمایل منبر شریف ته اشاره وکړه او فرمائی ما بال رجال یقولون ان رحم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تنقطع قومه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې بعض خلک دا خبره کوي چې په ورځ د قیامت باندې به ټول رشتې منقطع شي مگر رشتہ د رسول الله علیه السلام به نه منقطع کیږي، دا به قائم وي. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بلا آو اے خلق وورئی امدان سدا واللہ ان رحمی موصولت فی الدنیا والآخرہ، زما رشتہ دا سے رشتہ دا چدا نہ پا دنیا کی کٹ کی گی و نہ پا آخرت کی کٹ کی گی، دا با دوارو کی قائم ہوئی. ندی رشتو دا کٹ کی دو حصہ ذکر نہ دے شویخا او دا رشتے با قائمی وی پا ورز دا قیامت بانی با هم دا فائدے ورکی دی سر مینہ چکم دا آغا با هم قائم ہوئی او پا ورز دا قیامت با انسان تا فائدہ ورکی. ہم دا غرنگی بل روایت کی فرمائی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نمی ہوئی ووریدہ فرمائی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، ہر سبب ہر نسب منقطع شی پورز دا قیامت بانی ما خلا سببی و نسبی ما سوا زما دا نسب و زما دا سبب زما سبب و زما نسب بنا منقطع کی. کل ولد اب فإنا عصبتهم لأبیہم ما خلا ولد فاطمہ. وہی پورز دا قیامت بانے چی ہر انسان را بللے کی گی دخپل پلار پا نم بانے برابر لے کی گی. نبی علیہ السلام فرمائی دخپل پلار پا نم بانے برابر لے کی گی فلانے دا فلانی زوید حاضر شی پورز دا قیامت دا حشر میدان لگے دلے دے الہ العالمین بلا کیف حساب کتاب کئی مخلوق سرا. رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اعلان بکی گی فلانے دا فلانی زوید دا پلار پنم بانے بخلق را بلے کی گی. نبی علیہ السلام فرمائی ما خلا ولد فاطمہ دا فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد بدا سی نبی اگی کی بدا پلار نم ناخست لے کی گی. ذکر رسول اللہ علیہ السلام فرمائی فإنی انا ابوہم و عصبتہم، ذکر نبی علیہ السلام فرمائی زما اہل عیال چی پورز دا قیامت بانے را بلے کی گی دا اگا دا پلار نم ناخست لے کی گی اگا دا بداوے لے کی گی چی دا محمد الرسول اللہ خاندان دے دا حشر میدان تراشی دا نبی علیہ السلام پا نم بانے برابر لے کی گی.